الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. په مخشه آیت مبارکه ش الله رب العالمین د قومیت تذکره وکړه چې الله رب العالمین حضرت هود علیه السلام دیته پیغمبر لجلو حضرت هود علیه السلام خپل قوم خلق د الله تعالی د عذابین وډرول او د دښي دعوت یې ورکو چې تاسو بندگی او عبادت صرف د الله تعالی کوي او کچری تاسو د الله تعالی بندگی نه کوي به وزه ډریږي په دې باندې چې د الله رب العالمین د غلو یورز عذاب تاسو ته ورسیږي. نو د کوم خلک جواب څه شي ورته چې د دې پر تر غلې چې میز د خپل معبودون نه اړوي د کیمه بوتونه عبادت میش کوي دغه نه اړوي او ته د سوکا چې کچری د عذاب خبره کوي د رښتینه وي نو مشته عذاب وروله د عذاب مطالبه وکړه کوم خلک. حضرت هود علیه السلام په جواب شو ورته وی چې عذاب د مو څنګه نه ده د عذاب وخت پته متنشته نو عذاب د الله رب العالمین دی طرف نه ده چې الله رب العالمین کله په تاسو باندې بیا عذاب وروالي یا په دنیا شه عذاب درکای نه درکای په آخرت شه درکای د الله تعالی په علم شه دی. نو د دې قوم خلک قحط سالی په دې باندې روغله په وجدې باندې قحط سالی په دې وچلیدل درې کول رسم مسلسل قحط سالی و برومینه نه شوی نو په ایغه باندې طریقه دا و چې داسې برومینه ونه کېدل قحط سالی و به خلتل خنقبیتا بیت الله ته ایغه شوی سول کو نو د دې قوم خلک لوړل مشرون لوړل و ایغه شوی د الله رب العالمین نسول او چې الله په میش باندې بروم وراوي د قحط سالی ختم کې نو دی خلک روغلل ویریدل چې د پاسمون شوریز روغلل نو دی خوشحالي شری کړل چې وریز روغلې برومینه روغلل ایس کومیش باندې برومینه کیږي خو هغه خو بروم نو هغه سخت هوا په دی باندې روغلل والله رب العالمین د ایغه هوا په ذریعہ سره دی ټول تبا کړل الله تعالی د ایغه عذاب تذکرہ په دینن آیت مبارکه شي کوي فلما رأوه هر کله چې دی ولید عذاب عارضا د وریزه په شکل شي وریزه ته عارض کوي چې دا یو عارضی وي یعنی کله وی کله نوی نو د وجه نه عارض ورته وی وریزه ته مستقبل اودیتهم چې الرون و غوریز اودیتهم د دی ودیونه ته د دی ابودیته قالو دی ول خوشالي کوي هذا عارض دغه دوریز روغله ممطرنا او پمیش باندې وي بروم وریږي بل هو الله تعالی فرمی چې نه بلکې هو دغه هغه شی دا مستعجلتم به هو دوریز چې کیما دو دوریز نه دو مستعجلتم به دغه هغه شی دا چې پکیم شي پر توسه بیړه کوي ریح فیها عذاب الیم هوا وفيها چې په دې هویش عذاب الیم سخت عذاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی چې نصرت بالصبا واهلكت العاد بالدبور امو مدد الله رب العالمین په هوی سره کړه د باد صبا هوا الله رب العالمین هوارو لجلا نو د ایغه په ذریعہ سره د مو مدد وکړي چې په غزوه احزاب په موقع باندې ټول مکه مشرکین
سمره يهود او نصاراوي دغه ټول اتفاق کړو چې موږ په مدینه باندې حمله کوي نو الله رب العالمین د مسلمانو مدد وکړو ځکه چې دا خلک روغلي خیمې شاخې کړي وي هغوی چې په انتظار وي چې موږ حمله کوي څرنګه وي کوي نو 25 ورځې تېرې کړلې انتظار یې وکړو الله رب العالمین د شپې په ټیم باندې طوفان راوست په دې خلک باندې و د هغې طوفان په وجه باندې په دې باندې شګه ګردینه و د دې هغه ټینټینه خیمې چې کومې وې هغه یې چیک کړله و سخت سوړه شو په دې باندې نو د هغې په ذریعې سره الله رب العالمین دې ته فتح ورکړه مسلمانو ته او دې یې لوړل هېڅ قسم مقصد یې حاصل نشه یعنې دا هغه مشکل حالاتو دی پیغمبر علیه الصلاة وسلام او د صحابه کرام د پوره چې ټول خلک اتفاق کړو د مسلمانو خلاف نو الله رب العالمین د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مدد وکړو ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې نصرت بالصبا د مو مدد الله رب العالمین په سبا سره او په هوی سره واهلكت العاد بالدبور والله رب العالمین دغه قوم عاد چې کیمو دغه هلاک په سخت طوفان سره په هوی سره دغه به خلک باندې هوا روغله بیا قرآن مجید سے دې تذکرہ شوی دو سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام دا هوا په دې باندې مسلسل ووش په وته ورځې په دې باندې وچالیدله او دا داسې سخته هوا وه چې سیک په سورلي باندې نو سو د سورلي نه وې چیکو بیا وې په مځکه باندې وویشته سیک په خپل کیر شه مضبوط عمارتونه او کیرینه بلډینګونه جوړ کړي وي د خپل کیر نه ویریوستو بیا په خپل کیر باندې په خپل بلډینګ باندې په غره باندې په دا باندې وای او د هغې تذکره الله تعالی په قرآن مجید چې په دې شکل باندې کړي کأنهم اعجاز نخل هاویه د خجیرې د ډاډې غوندې دې په مځکه شي پروت وي د خجیرې ډاډې نه ډېر چیک وي غټ وي او د دې وجودي نه څومره وي لکه د میږو تاسې 12 کسان چې جمع کې او دغې نه یو وجود جوړ کې په یو تاریخي حالات بیانول شي په یو اخبار شي پیکچر راغلو او پیکچر شي د عادیون د خلک یو مغزای میند شو یعنی د سر نه لوند چې د کیمه حصہ مغزای دا میند شو په دې باندې د میږو تاسې زمونه د یو سړی چې دا تقریبا د 5 فوټ دیمره وجود راسي 5 فوټ نو په دې باندې دا سړی چې کیم دا ویلوړ دا او داسې داسې لیده شي لکه میژای نو په سټ پرې دا یو د میږو تاسې غوندې وجود دیمره وړیکه لیده شي دمره وجودین الله رب العالمین دغه خلک ته ورکړي وي نو دغه خلک ته الله تعالی عذاب داسې ورکړي چې د خجیرې د ډډې غوندې دی په مځکه شي پروت وي د دې وجې نه ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې کله وي داسې سخته هوا چې لیدله نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ډېر زیات ډارېده مسجد طرف ته ویلوړ سولینه وی کول د الله رب العالمین عایشه صدیقه پوښتنه کوي چې یا رسول الله ویلې چې کله هوار سی به ته دومره زیات ډارېږې وی چې د دې هوې په ذریعې سره الله رب العالمین قومیات تباه کړه ده نو چیرې داسې نه چې موږ ته په دې شی عذاب وي او پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سختې هوې او د طوفان په وخت د سوال کو اللهم انی اسأل خیرها وخیر ما فيها وخیر ما ارسلت به یا رب العالمین ز سوال در راکاو د دغه هوې د پوره چې په دې شي خیر وي وخیر ما فيها او چې څه په دې شي چې په هغه شي خیر وي وخیر ما ارسلت به او چې په کوم شي سره لږلې شي چې په هغه شي خیر وي او سوال وی کو چې واعوذ بک من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به او زه پناه غواړم یا رب العالمین د دې هوې د شر نه او څه چې په دې شي د دې د شر نه وشر ما ارسلت به او چې په کوم سره لږل شي د اخ شر نه زه پناه غواړم دا پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سخت هوې په وخت باندې د سوال کو نه دا بهترینه دعا ده چې څه کې د کوي نه د دعا یو ده چې اللهم انی اسأل خیرها وخیر ما فيها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به الله تعالی فرمایي ریح دا هوا و فيها چې په دې هوې شو عذاب علیم دردناک عذاب او سخت عذاب تدمر تبکول کل شیء هر شی بامر ربها د خپل رب په حکم باندې دا داسې هوا وا فاصبحوا نو وګرځېدل دي لا یرا چې نشل لیدل الا مساکنهم مگر ابدي دي ابدي لیدل لیکرینه لیدل شل او په کې رشه سیک وینا انسانون نه دا ټول الله تعالی تبا کړ كذلك نجزي القوم المجرمين الله تعالی فرمایي چې دغه رنګ میش بدل ورکړي اخ قوم ته چا مجرم وي د الله نه فرمانای ولقد مکناهم و یقینا دې ته مې قوت او طاقت ورکړو
د عدیون ته فی ما مکناکم فیه په هغه شی چې هغه قوت او طاقت می تاسو ته نه در کړه وجعلنا لهم سمعا وابصارا او ګرځولي دي لهم دي د پورا میژه سمعا غوږینا وابصارا وسترګې وافئده وزړینا یعنی د دې هر شي مقصد څه شي دا چې په سترګې سره حقیقت ویني په غوږ سره حقیقت وروي او په ډېر او په عقل سره دای سوچو کې په دې حق بندې فما اغنى عنهم سمعهم الله تعالی فرمایي چې هیڅ قسم فائدہ دي ته نکړل وير سمعهم نو غوږ دې دي چې په غوږ باندې حق ورېدلی و ولا ابصارهم نسترګې دي ته فائدہ ورګړي چې پسترګې باندې حق لیدلی و ولا افئدتهم من شيء ونه دي تخپل زړې او خپل عقلي فائدہ ورکړله اذ كانوا يجحدون بآيات الله زکه چې وی دي چې انکار یې کو د الله د آیاتینا وحاق بهم وحتا وکړه په دې باندې ما اخشي كانوا به يستهزئون چې وی دي په کوم شي پر ټوکې کوي الله د ملک